بل یو سیز دی طول البلد. څه شی؟ طول البلد. ګوره راشه یا خدا. طول البلد دې ته لانګیچیوډ وایي. ښه ٹھیک شو. هغه عرض البلد ته لیټیچیوډ یې ورته وایي. لیټیچیوډ عرض البلد او دې ته څه وایي؟ لانګیچیوډ. ٹھیک ده. دا طول البلد چې وي نو دا په دې کره ارض باندې شمالن جنوبن فرض کړلی شوي خطوط یا دوایر دي او دا ځمکه تقسیموي مشرق ته او مغرب. یو طرف دی مشرق او بل طرف دی مغرب او نور دا خطوط دي شي شمالن جنوب. لکه عرض البلد شرقن غربن او ځمکه یې تقسیم کوله شمال او جنوب ته. دا دي شمالن جنوبن او دا ځمکه تقسیموي مشرق او مغرب. پوهېږي پې؟ او دا طول البلد دا دوایر چې کوم دي دا ټول دوایر عظیمه دي. دا ټول څه دي؟ دوایر عظیمه دي. په دې کې دایره یې صغیره نشته. ځکه عرض البلد خو دا غټه وه نه بله داسې وړه وه که نه. دا داسې راغلې ده. ټیک شو. نو هغه بله بیا داسې راغلې دغه یې کراس کړې ده. بله بیا داسې. نو ټول یو شانتې دوایر دي. پوهېږي پې؟ بیا چې څومره قطب ته ځې نو دومره د دایرو د خټکي هغه پرین لیدلي دي که نه دومره دلته فاصله کمیږي. او چې څومره خط استوا طرف ته راځي نو فاصله یې څه کېږي؟ سیوا کېږي. ګورئ داسې راغلې ده که نه خط استوا پورې پل سیوا شي د دې نه بعد بیا داسې کمیږي. پوهېږي پې؟ دا هغه خطوط یا هغه دوایر بیا چې داسې بل طرف ته واړوي بیا دې دایره جوړه شي. دوایر د طول البلد دي. پوهېږي پې؟ په عرض البلد کې مو ویلي چې د عرض البلد مرکز چې دی نو دا څه شی دی؟ خط استوا. د طول البلد مرکز څه شی دی؟ پوهېږي پې؟ نو طول البلد چې دی په دې کې خدای دې وبخښه پخوا په زمانه چې کله په دې هیئت باندې په دې فلکیاتو په دې میدان کې زمونږ د مسلمانانو اقتدار او په دې کې مسلمانانو تحقیقات به چلېدل د هغې خبره به پکې او رای به پکې حجت وه او هغه نظام به ټول مسلمانانو چلا. نو دوی د دې طول البلد دپاره مرکز جزایر خالدات ګرځولي وو. جزایر خالدات. جزایر خالدات چې دي نو هغه دلته دی مراکش. په دې ځای کې دی چېرته دلته دی مراکش ورته وایي. او مراکش اوس د هغې سره د دې مراکش ملک چې نوم خو به دغه اورېدلی وي که نه د دې سره خواته ډېر شي جزایر وړې جزیرې دي. په دې کې دغې جزیرو ته جزایر خالدات به یې ورته وایي. اوس ورته کینري آیلینډز وایي. کینري آیلینډ دلته شته په دې نقشه باندې چې وایي ګورو دا ټکي واړه دي. نو یو زمانه داسې وه چې دا ذهن چې دا جزایر خالدات د دنیا اخري حصه ده بس د دې نه اخوا نور څوک نشتی. اخوا دریاب د بحر اوقیانوس او بحر اوقیانوس ته بحر الظلمات ویلی کېږي. تک تور په زرګو کیلومتره باندې زر تشي اوبه اوبه. پوهېږي پې؟ عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ په دې کې اسونه ورچولي. دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
علامه اقبال شعر دی که چېرته نه اورېدلی بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے عقبه ابن عامر رضی الله عنه په دغې باندې اسونه یې بیا ور پرېښودل بیا ترې رالل چې که ما ته پته وی چې اخوا شته دی وچه نو بیا باندې دریاب ته هم نه تلل خو دا یو ذهن و چې یاره دا د دنیا اخیری سر دی د دې نه اخوا نور آبادي شته د دې نه اخوا نور آبادي نشته دا ذهن و پوهېږي بې نو بیا داسې وشو یو غالبا چې دا 14مه صدۍ وه 1545-46 په دغې وخت کې چې دې انګریزانو دا ووی چې یاره ځان په څه طریقه باندې هندوستان ته رسوو هند ته ځان رسوو بیا خو وروستو برطانیه راغلي هم ده که نه ایسټ انډیا کمپني په نوم باندې او بیا وخت پکې تېرېدو 1857 کې ټول هندوستان بیا قبضه کړو که نه زموږ د علاقې د شکر دا دې بچ وي او بیا په 47 کې بیا انګریزان لاړو نو هندوستان پاکستان دواړه جدا ملکونه وجود ته راغله او په 1414مه صدۍ کې دوی هغه کوشش کړی چې مونږ چېرته ورسو هند ته ورسو هندوستان ته د هندوستان ته او په دغې وخت کې بیا دا نظریه هم راغلې وه چې دا ځمکه پلیټ نه ده ځمکه ګول نه رسي په دغې باندې هم د دې ښه شرح صدر شوی چې ځمکه څه شی نه دا ګول ده نو وی که مونږ بالفرض دې هندوستان ته کوم ځای دی پاکستان هندوستان دا دی که نه او دا بیا چاینا ده دا انډیا ده پوه شوې بې که د دې ځای نه مونږ روانېږو د دې طرفونو نه او په دې طرف باندې داسې هندوستان ته ځو دلته راځو داسې دا خو ټوله وچه ده که نه نو په دې وچه باندې خو دنیا ملکونه راځي او ډېر شي خلک داسې راځي چې مسلمانان دي عرب ملکونه ټول پراته دي بې نو که مونږ ځو نو مونږ رسېدی نه شو هندوستان ته په لاره کې به راسره دي جنګونه کړي وژلي به یو خو دا خو مونږ ته اوس پته لګېدلې ده چې دا ځمکه څه ده ګول ده نو داسې وکړو په دې وچه نه ځو نو باید خو په اسانه را رسېدی شو لږه فاصله هم لږه وه او وچه وه خو د جنګ خطره وه چې یاره دوی به پرېږدي نه مخې ته نو وی چې په دې ځمکه خو هسې ګول ده په دې بل طرف نه ورځو په دې اوبو باندې په دې بل طرف باندې ورځو پوه شوې بې غالبا چې تقي صاحب هم لیکلي دي چې کراچۍ نه زه په یو طرف باندې روان شوم په جاز کې په بل طرف باندې بیا چې رالو کراچۍ ته ټولې دنیا نه چکر والی نو چې دوی روان شول دا 2 ګروپه د یو مشر چې و د هغه نوم و کولمبس هغه نوم څه و کولمبس او د بل نوم و واسکو ډي ګاما د بل نوم څه و واسکو ډي ګاما دوی 2 غټ غټ لانچونه روان کړه یو طرف ته بل طرف ته نو دا واسکو ډي ګاما چې و دی چې د دې ځای نه روان شو دا ټول دا دریاب دی په دې ځایونو دی راتلو نو دا علاقې څه دي دا غالبا دا افریقا ده پوه شوې بې په دې افریقا کې یو ښار دی کیپ ټاون ورته وایي که نومونه چېرته اورېدلی کرکټي مرکټي پکې ولرسې کېږي نو دوی چې دغې ځای ته ډېر وخت بعد را ورسېدل نو وچه یې ومونده اوهو دا خو ښه ده هغه او دغې ځای له یې نوم ورکړو الرجاء الصالح یو امید پیدا شو ٹھیک شوله نو هغه دغه ځای باندې لږ ساه واخیستو چې یاره شکر دی مخې ته وچه شته دی او د دې کیپ ټاون نه بیا دوی روان شول مخې ته ان تر دې چې هندوستان ته راورسېدل ټیک شوله په دې طرفونو باندې بیا دې داسې راغلي په دې طرفونو
دا واسکو ډګاما یار چې تلو دا خو ډېر لویه دنیا ده 71% اوبه دي او 29% وچه ده په میاشتو کله په کلونو یې لیدلي دا په کښتۍ کې روان وو په لانچ کې او دوی سره وړې کښتۍ به هم بیا وي مخې ته به تلې دي نه چې یاره هغه معلومات کوي چې یاره مخې ته موسم څرنګې دی نو که څه خطره به وجو په منډه به بیا واپس راتلي ته به وي چې خپل لار بندوئ او دوی چې په مخې ته تلل دوی به نقشه هم د ځان سره جوړوله لکه واپسي خو به بیا هم راتللي که نه نو چې ته په یو ځای کې په اوبو کې ولاړې یو طرف ته هم 15,000 کیلومیټره اوبه دي بل طرف ته هم چېرته به ځې مړه به یې په ګرځېدو پکې مړې که نه دوی به د شپې د ستورو په مدد سره ځان ته لار هم سیټ کوله او هغه به یې نقشه هم جوړوله چې واپس به ګورئ بیا په دې راز وکړو بالفرض ناکامه شو تش اوبه او لکه خپله جمع پونجي چې څه وه دا ختمېده نو بیا به واپس هم راتګي که نه نو چې بیا په صحیح طریقه باندې خپل ځای ته راواپس شو یو زمانې پورې دوی لاړل ده سره چې دا نور کم ملګري وو کم نوکران چې ورسره وو هغوی انکار وکړو حضرت مخې ته راسره موږ نشو تللی ځکه چې دا اوبه دي دا د ختمېدو شی نه دی دا ټول اوبه دي د مرګه پورې به روان یو خو د اوبه به ختمې نشي دی واسکو ډګاما ډېر ذهین سړی و ده داسې وکړل چې ده چې کومه نقشه جوړه کړې وه که نه د واپسۍ د تلو نای کسانو وي چې موږ ځو نه او په دغې نقشه به واپس لاړ شو دغه نقشه ټوله وشلوله او دریاب ته یې ورته ورکړه ویې ځئ واپس ما ته بس دا یو کښتۍ پرېږدئ زه پوه شه کار مې پوه شه تاسو ځئ ځان واپس نقشه دته ټوله یاده م وه چې څنګه نقشه ده جو هغوی خو غریبانان بیا په منځ کې ګیر شو چې اوس به څه کوو واپس هم نه شو تللی موږ د لار څه معلومه ده او په دې اوبو کې به ګرځو او مړه به وي پکې مجبوره شول او د ده سره بیا روان شول آن تر دې چې دوی هندوستان ته راورسېدل بل طرف ته کولمبس چې و نو هغه تلو نو هغه دې خوا د شمالي امریکا چې ده پوه شوې پې د امریکې طرف ته دی رارسېدلی او په دغې کې یو علاقه ده نو چې هغې ته راورسې وچه یې وموندله هغې باندې خلق هم و دا تور خلق او داسې ویسټ انډیز ته دی رسېدلی دی ویسټ انډیز دا د امریکې یو سټیټ د هغې براعظم کې دا راځي پوهېږې پې نو د دوی بیا د یو بل سره رابطه خط کتابت هم شوي راځئ او ده ورته وویل چې دې کولمبس ووي چې زه رارسېدلی یم هندوستان ته دوی ورته بیا جواب ورکړی دی چې نه ته هند ته نه یې تللی هند ته موږ رارسېدلي یو ته چېرته په بله دنیا بل ځای ته تللی او هندوستان ته نه یې تللی وي د هندوستان خلق تور دی هغه وي اقه صفتونه به دوی کې هم دي دا مقه تور خلق دی پوهېږي پې خو هغه د مرګه پورې په دې خپله خبره کلک ولاړو دغه د هند ته نه دی رسېدلی بلکې امریکې ته رسېدلی دی او اوس هم په دې تاریخ کتابونو کې دي چې امریکا کولمبس دریاب کړې وه د مخکې نه دا چاته معلومه نه وه خو ده دریاب کړی ها ولې نه دا به کې وو که نه خو دې خوا نورې دنیا ته خو نه وه معلومه که نه اوس راځو بیا د اصل مقصد لیم بیا راځو چې دا تاریخ رښتیا دی که دروغ دی پوهېږې پې خو په تاریخ کتابونو کې اوس دا دی چې په 1545-46 دغې وخت کې امریکا دریاب شوی او دې کولمبس دریاب کړی او دې په دې کلکو چې دا هند دی نو اوس هم هغې ته ګوره ویسټ انډین یو زمونږ دغه ایسټ انډین دی مشرقي هند هغې ته مغربي هند وي هغه وی هند دی دوی ورته بیا وویل چې ګوره هند مشرق طرف ته دی دا مغرب طرف ته نه دی هغه وی نه که مغرب دی که مشرق دی خو دی هند ده زه هند ته رارسېدلی نو هغې ته بیا د مغربي هند نوم یې ورله ورکړو ویسټ انډین
پوه شوې زموږ دا ایسټ انډین دی مشرقي هند دی هغه ویسټ انډین او چې د هغه وخت نه یې دغه ویسټ انډین بیا ویسټ انډیز شو دغه نوم یې شو پوهېږي بې که نه او په دقې خپله خبره باندې برقرار بیا پاتې دی بیا مړ دی دا یو تاریخ دی چې وایي په دې 14مه صدۍ کې امریکا دریاب شو او کولمبس دریاب کړی او که حقیقت یې وګورئ دا تاریخ دروغ دی ځکه د ده په تاریخ کې دا دي چې زه هلته ورسېدم نو هلته د مسلمانانو عبادت خانې مې هم ولیدې جومات مناره مې پکې ولیده نو دغې نه معلومیږي چې د دې له پیدا نه و چې صحابه یا تابعین یا تبع تابعین تلي دي دا دریابونه هغوی کراس کړي دي اسلام یې هلته وررسولی پوهېږي پې خو هغوی بیا پته نشته دی موږ د چې یاره هغه څوک تلي وو هلته چا اسلام وړی دی نو او دوی ته خو د خپل سړی معلوم دی نو تاریخ یې بدل یې کړی چې دا د دریاب کړي حالانکې مخکې نو د مسلمانان رسېدلي دي چې دی د لاړو جوماتونه پکې جوړ پوهېږي پې اوس راشه په دغې وخت کې خو دا خپل مقصد له راځو طول البلد ونوې که نه د طول البلد مرکز کم ځای دی د دغې وخت کې دا پته ولګېده چې دا جزایر خالدات چې دی دا چې مونږ مرکز د طول البلد ګرځولی دی په دې بنیاد چې دا د دنیا اخري سر دی داسې نه ده دا دنیا اخري سر نه دی دنیا چې ده دا ټوله څه نه ګول ده په دې کې ته دا نه شي ویلی چې دا اول سر دی دا اخري سر دی په دې بال کې ته څه دوه ویلی شي چې کوم ځای نه شروع شوی کوم ځای تللی هره نقطه به کې مبدا هم ده هره نقطه به کې منتها هم ده که نه او بیا خو په هغه هول په دې فن او په حیات فلکیاتو دغه انګریزانو د مسلمانانو هغه چې کوم نقشې جوړې کړې وي پخوا به نقشې ټولې په دغې وي چې مبدا د طول البلد به جزایر خالداتو الادریسي البیروني نقشې وګورې ټولې د هغې بنیاد باندې دي نو اخو دې کراس کو چې د مسلمانانو دا نښه ته اړ ورکړه شي بیا کوم ځای مبدا مقرر د طول البلد دا خبره یو ډېر معرکة الآرا مسله وه په دې کې د دوی ډېر غټ غټ اجلاسونه میټینګونه وشو خو څه حل یې راونه وتلو ان تر دې چې په دې 1887 که 88 په دغې وخت کې بیا چې دوی بره خلا ته تک شروع کو نو په دغې وخت کې دوی بیا میټینګ وشو هغه هم په واشنګټن کې دا یو اجلاس وکړو او په دې خبره کې په دې کتاب کې شته دی چې وایي ګوره دا بیا توی شوه چې ضرور اوس طول البلد دپاره یو مبدا مقرر چې د هغې په بنیاد کوم وقت موږ روباسو نو چې د ټولې دنیا دپاره عالمي وقت وي نو په دغې دا یاره زمونږ چېرته څه مقدس ملک علاقه چې ده په هغې په بنیاد یې جوړ کړو که په څه که په څه که په څه نو که په څه څیز جوړی خو بیا په سبا بل څوک اعتراض کوي که نه نو دا نتیجه یې راوویستله چې په لندن کې زمونږ د ټولو نه غټ مرکز چې کوم د دې هیئت دی رصدګاه چې کومه ده چې په هغې کې مختلف تجربات کېږي یا مختلف مشاهدات آلاتو په ذریعه سره کوي نو په دغې دفتر باندې چې مو کومه کرښه تلې ده دا به 0 درجې طول البلد کو هغه مرکز یا هغه رصدګاه د دوی یوه ګرین ویچ مقام ورته وي د لندن سره خواته یو کلی دی په هغې کې دغه دفتر د دوی و او دغې ګرین ویچ باندې چې کوم خط تلی دی نو دغې ته یې 0 درجې طول البلد نوم ورکړو او دا یې مبدا د چا وګرځوله د طول البلد هغې نه یو طرف ته طول البلد جمع بل طرف ته منفي بنیاد یې ولګه او دا بیا ډېر شایع شو او ډېر دا خبره قبوله شوه او نقشې په دنیا کې ټولې د دې په بنیاد باندې تیارې شوې او تر اوسه پورې په دقیق بنیاد چلیږي ګرین وی بیا ورته ګرینیج وي خطي ګرینیج دا 0 درجې طول البلد او دا هغې 0 درجې طول البلد باندې چې کوم اوقات وي
نو هغه اوقات عالمي وقت یو عالمي وقت دی یو معیاري وقت دی یو مقامي وقت دی نو عالمي وقت د هغې مناسب دی او معیاري وقت چې دی د هر یو ملک جدا جدا وي نو دې ملک چې ځان له کم طول البلد کرښه په دوی باندې په منځ باندې تلي هغې مناسب چې کوم وقت رایستلی هغې ته معیاري وقت وي که دې خبرونو کې به وایي که نه پاکستان کا معیاری وقت ہوا چاہتا ہے اسٹینڈرڈ ټایم آف پاکستان نو زمونږ د هغې عالمي وقت نه زمونږ 15 ګنټې فرق دی چې 5 د هغې سره جمع کړو نو زمونږ وقت دی جوړ شي او د مانځه د روژې د حج د دې تعلق بیا د عالمي وقت سره هم نه وي د معیاري سره هم نه وي د مقامي سره وي نو ګوره که دلته ته یې که په کراچۍ کې که په لاهور کې که په کویټه کې که په بل ځای کې خو ګړی به یو شان دي که نه خو ماښام کېږي دلته په جدا ټایم په اسلام آباد کې په جدا په کراچۍ کې په جدا په کویټه کې په جدا بانګونه د ماښام جدا جدا وي ځکه چې د مانځه تعلق د مقامي وقت سره وي او دا ګړی مړی او دا چې وي نو دا د معیاري وقت مناسب وي او یو د عالمي وقت نو عالمي چې کوم معاهدات کېږي خلق یو بل سره تجارتونه یو څه بل څه نو هغه به بیا د عالمي وقت مناسب او د عالمي تاریخ مناسب لګي لکه پاکستان او جاپان د یو بل سره په یو معاهده باندې دستخط یې وکړي نو هغې ته لاندې تاریخ هم ولیکي وقت ورته هم ولیکي خو هغه وقت خو به هغه نه لیکي چې دلته شیخ رشید په ګړی کې کوم دی هغه وقت خو به عالمي وقت ولیکي هغه تاریخ به هغه نه لیکي چې دلته کوم تاریخ دی بلکې عالمي تاریخ چې کوم دی هغه به لیکي پوهېږي پرې اوس دقې سره مناسب یو بله خبره دا ده دا طول البلد صفر کوم یو دی صفر طول البلد خط لندن کوم ځای کې دی دې باندې انسي 20 40 آی دی دا یو دی ښه دا دا دی خو دا د ټول یورپ دی دې باندې دا تللی دا 0 درجې طول البلد دی پوه شوې بیا د دې مقابل چې کوم دلته دی دا 180 دی دا څه شی دی 180 فکر دې ځای نه په دې خوا هم 180 او دې ځای نه په دې خوا هم 180 ټوټل څومره خطوط دي 360 پوهېږي پې نو هغه دا یو بیا هغه 180 باندې دی د دې نه دې خوا جمع او دې خوا منفي نو دغې ته بیا عالمي خط تاریخ وي عالمي خط تاریخ نو عالمي وقت خو د دې په مناسبت سره دی او عالمي تاریخ د دې په مناسبت سره نه پوهېږي اوس دا خط چې دی چې په دې باندې عالمي تاریخ په دې باندې مقرر کړی دی چې دا به عالمي تاریخ نو چې کله په دې خط باندې د شپې 12 بجې شوې دلته څو بجې شوې نو دلته به سره غرمه وي که نه نور به چې په سر ولاړ وي که نه دلته نور په سر ولاړ دی غرمه ده او دلته څه ټایم دی د شپې 12 بجې شوې چې په دې خط د شپې 12 بجې شو نو عالمي طور باندې هغه وقت تاریخ بدل شي تاریخ څه شي بدل شي پوهېږې په دې قصه ګوره ښه اوس راشه دا نور دې ته داسې مخامخ دی که نه دې ته مخامخ دی نو دلته د شپې 12 بجې دي که نه نو عالمي تاریخ بدل شو ٹھیک شو او چې اوس دا ځمکه داسې ځي نو ګوره اوس چې د دې نه څنګه داسې لږه راواوړې ده دلته اوس سره غرمه ده که نه په هغه ځای باندې خو ماسپښین تېر شو مازدیګر شو خو دلته غرمه ده نو د دې سره برابر په دې ځای به اوس د شپې 12 بجې که نه نو چې سوره دا ځي نو دوره د شپې 12 بجې
هغې نورو ځایونو ته سیوا کېږي دلته سار کېږي بیا نو چې څومره ځي دومره به اوس د هغې ملکونو تاریخونه بدلېږي هغې ملکونو تاریخونه به څه کېږي بدلېږي نو ګوره په یو ټایم کې په دنیا کې هر وخت 2 تاریخه چلېږي د شپې اخري سیکنډ چې وي که نه اخري منټ په دغه ټایم کې یو تاریخي نور په دنیا کې اني ټایم څو تاریخي 2 لکه ګوره دې ځای له نور راغی دلته 12 بجې دي که نه په دې علاقه باندې وګوره په دې علاقه باندې مثلا 22 تاریخ دی او په دې نور دنیا باندې څه دی 21 دی او د شپې چې انګریزي طور چې ورځې بدلېږي لکه اوس په دې علاقه باندې د زیارت ورځ ده که نه دلته زیارت ورځ شوه او په دې باندې لا ده بود ورځ ده یا په دې د جمعې ورځ ده نو په دې باندې څه دی زیارت دی نو څومره چې بیا دا چې ځي دومره علاقه سیوا کېږي د 22 تاریخ هغه په دې نورو 21 دی په دې باندې څه دی 22 پوهېږي پې نو چې هغې خط له هغه خط تاریخ له چې دلته نور راورسي نو دلته په هغې لندن په هغې کې څه بدل شي هلته شپه شي که نه نو هلته تاریخ بدل شي بیا دې شي بیا به دا نور اوس د هغې نه چې واوړېدو نو په اکثره دنیا باندې اوس 22 تاریخ دی په لږه دنیا باندې 21 چې بیا راځي بیا دې ځای له نور راورسي پوه شوې دا یو دی هغه خط تاریخ چې بیا دې ځای له راورسي نو وګوره دا خو چې دې ځای نه دې چې راتلو دلته نور و که نه نو دلته تاریخ بدل شو نو چې څوره راتلو نو دوره تاریخ بدلېدو که نه دوره تاریخ په اخره کې د اخري سیکنډ چې که نه چې په څه ټایم کې لکه دا ټنګ نه یې کړی ده هلته تاریخ بدل شوی نه وي د اخري سیکنډ چې کوي به بس نو هغه اخري سیکنډ کې په دنیا کې یو تاریخ یو ورځ انګریزي طور انګریزي تاریخ خو د هغې نه مخکې دا 24 ګنټو کې اني ټایم په دنیا کې 2 تاریخ چلېږي یو 2 ورځې چلېږي پوهېږي پې که نه نو په کم ملک کې چې تاریخ بدلیږي نو د هغه ځای معیاري تاریخ بیا هغه بدل چې شي هغه خو لکه اوس مثال زمونږ په دې ملک کې د شپې تاریخ لا نه دی بدل شوی او عالمي تاریخ بدل شوی دی موږ ته لا اوس هم 8-9 ګنټې پاتې دي چې تاریخ به بدلېږي او هغوی تاریخ څه شو بدل شو نو چې په دې ټایم باندې موږ د یو ملک سره معاهده کوو نو کوم تاریخ به پې لګو عالمي هغه نوی تاریخ لکه مثال نن خو دی 21 خو عالمي خو بدل شوی دی او په دې ټایم دوی معاهده کوله نو کوم تاریخ به لګي 22 تاریخ به لګي او وخت به دا نه لګي چې په دې ګړۍ کې دی بلکې وخت به کم لګي هغه عالمي وخت به لګي پوه شوې بې نو دغه خط ګرینیج چې دی په هغه تاریخ باندې خو پوه شوې که نه دغه یې مبدا د طول البلد وګرځوله دا یې مبدا د څه وګرځوله د طول البلد پوه شوې یو خبره پکې صرف پاتې هغه دا خط چې دی که نه دی ته ډیټ لاین ورته وایي عالمي خط تاریخ نو دا په دې ګوره دلته په وچه باندې تللی دی که نه اکثریت خو نور په اوبو کې دی خو په 100 ځایونو کې په وچه تللی دی دوی بیا دا کړی چې یاره دا خو مشکل پکې اوس دا پیدا شو چې دا خط په وچه تللی دی نو لکه په دې ځای کې 21 تاریخ دی او دا خط داسې تللی دی نو په دغه ځای کې 22 تاریخ دی نو دا هم یو مشکل دی که نه یو ګاونډیان دي په منځ کې کوڅه ده کوڅه باندې دا خط تللی یو کره یو د جمعې ورځ ده بل کره زیارت ورځ ده یا یو کره 21 تاریخ دی بل کره 22 تاریخ نو یو مشکل دی که نه دوی د دې خط کې لږ چیر جاړ وکړو او دې کې دا کوشش وکړو چې دا خط مونږه د وچې نه بار اوبو طرف ته یو پوه شوې بې دا خط یې داسې راښکلی ښه دا داسې نیغ خو داسې په کار و که نه خو داسې نه دی کړی بلکې د دې وچې نه یې بچ کړی دی
دلته چېرته بل ځای ته هم بیا پوه شوې دی دیشي په کار خو دیشي و که نه خو دیشي نه دی بلکې دا دیشي دی دیشي بیا دیشي په وس دی دلته بیا دلته دیشي کوکړه بیا دلته کوکړه بیا دلته کوکړه بیا دلته نو بس داسې د مار په شان تللی دی په دې کتاب کې تصویر سته وګوره ته عالمي خط تاریخ مخکې وي د دغې نه به دقه دی پوه شوې په یو کتابونو کې بیا پاکي نورو کتابونو کې 44 صفحه ده دی کې ډېر تور دی هذه دزت لها هنا فکار خو دې نه غو کنه خو د دغه مجبورای د لاسه چې بیا به د گاونډیانو به یو سره جنگ جګړي په یو کور کې وړې د هم جمع دي هم د جمعې ورځ د زیارت ورځ ده نو زیارت والا وایي چې موږ نن شبي جمعه کوو جمعې والا شبي جمعه پرون تېره شوې پوه شوې مخکې که دې خیال کړی په دې سپوږمۍ کې اکثر اختلاف راشي که نه په یو کلي کې به د بعضو خلکو روژه د بعضو اختر یو کس و پکې هغه وي مونږ خو نن اختر دی روژه یې نه ونیولې د بعضو خلکو روژه وه نو بیا مونځ کېدو د هغه وي زمونږ وي نن مې وي اختر دی وي ما نن روژه نه ده خو وي مونځ به وي سبا کوم خو وي سبا هم کېږي بیا که نه چې سبانۍ ورځ شو وي مانځل له لاړ شم وي نه مونږ پرون اختر و مونږ پرون اختر کړی پوه شوې نو بیا په یو کور کې به دا وایم وه که نه په یو علاقه باندې په یو وچه باندې نو د دغې وجې نه دې خط کې لږ چیړ چاړ وکړو دی چې کوږ راکړو باقي طول البلد څومره کرښې چې دي نو هغه سیده خط مستقیمه دي خو دا یوې صرف هغه کوږ کړی دی چې ټول په اوبو کې لاړ شي د یو قطب نه شروع شوی بل قطب ته رسېدلی خو په د اوبو نه وچېته شوی نه دی مکمل په اوبو باندې تللی د دنیا یو سر نه بل سر ته ټول په اوبو باندې په دې خبره باندې پوه شوئ اوس راشه دې کتاب ته دا مخکې چې و دا په دې 42 صفحه باندې گرینیج عربوں کے زمانے سے لے کر 1884 تک 0 درجہ کا خط جزائر خالدات سے گزرتا جو آج کل کینری آئی لینڈ کہا جاتا ہے لیکن 1884 میں واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں جزائر خالدات سے تقریباً 26 درجے مشرق میں واقع گرین ویچ کو مرکز مان کر 0 درجہ کا خط اسی کو تسلیم کر لیا گیا الادریسی اور البیرونی کے بنائے ہوئے نقشے جزائر خالدات کو 0 مان کر بنائے گئے تھے ٹھیک شو دیکھ نور رائے بیا راغلی دي مسلمانانو د طرف نه یو پکې دا و چې په مکه مکرمه چې کوم خط تللی دی دا 0 درجې مقرر کړ مرکز دا وګرځوئ چې بیت الله شریف باندې کوم تللی پوه شوې بې بعضې پکې نورې رایې او بیا د هغې مناسب هغې خلکو ځان له بیا خپل نقشې هم تیاري کړي لیکن په دنیا کې چې خوره شوې نقشه بیا ده نو هغه د دې ګرین ویج اول د جزایر خالدات وه او بیا د دې ګرین ویج دا مشهوره شوې بیا بس د عالمي خط تاریخ دغه نو پیژندو که نه دغه هم دغه تفصیل دی ښه لیب کا سال دا خبره به یاد ساتئ دا به هېروئ نه دا به وروستو کوو ښه طول البلد په دې 50 صفحه باندې طول البلد کسی شهر کے مرکز کے خط نصف النهار دی خط طول البلد تا خط شمال و جنوب ہوئی ځکه دا یو طرف ته د شمال او بل طرف ته جنوب سره لګېدلی دی که نه قطب شمالي قطب جنوبي سره او دې ته خط نصف النهار وایي دې ته څه وایي خط نصف النهار چې کله دا نور له دا خط ورته مخامخ شو نو په دغې علاقه باندې پیکس د غرمې ټیم
پوهېږې پې چې کله دې خط ته نور مخامخ و نو دا خط د شمال نه رواله د قطب شمالي نه قطب جنوبي پورې خو دا تللی دی شي که نه نو په دغې ټوله علاقه چې دغې خط ته مخامخ کړو نور بهر ځای دی مخامخ خو چې دغې خط ته مخامخ دی نو د دې سر نه تر هغې سره پورې په دې ټوله دنیا په دې ځای باندې به نصف النهار وقت وي په دې به کوم وقت وي وقت نصف النهار نو دې ته خط د نصف النهار وي خط د نصف النهار وایي خط طول یا خط شمال و جنوب یا خط صرف شمال یا خط نصف النهار دا ورته وایي کسی شہر کے مرکز کے خط نصف النہار اور گرینیج کے خط نصف النہار کے درمیان خط استوا پر بننے والا زاویہ طول البلد کہلاتا ہے آسان الفاظ میں یہ یوں کہہ سکتے ہیں کسی مقام کا گرینیج سے شرقاً یا غرباً فاصلہ طول البلد کہلاتا ہے زمونږ د دې علاقې چې د نو موږ مشرق طرف ته یو د خطي ګرینیج نه د خطي ګرینیج نه هغه زمونږ د مغرب طرف ته دی برطانیه د مغرب دی که نه او موږ تی مشرق طرف ته زمونږ ملک پاکستان تی طول البلد معیاري چې هغه 75 دی څه دی پیکس 75 زمونږ د دې علاقې د دې کلي زمونږ طول البلد 72.358 دی 72.358 او د اسلام آباد 75 نو زمونږ د ای په منځ کې فرق نشته دی که نه نور چې دی نو دا په یوه درجه په 4 منټه کې تویږي یو درجه په 100 منټه کې تویږي په 4 منټه کې نو زمونږ د هغې په منځ کې څومره فرق دی 3 درجې فرق دی نو تقریبا 12 منټه فرق وي زمونږ د هغې د اوقاتو په منځ کې دلته چې د ماښام مونځ بانک په څه ټایم وي نو هلته به 12 منټه به د یو بل نه آګې پیچی ده د کراچۍ 67 دی زمونږ 72 نو 67 منځ کې څومره فرق دی 15 پوه شوې پې نو تقریبا 20-25 منټ پورې زمونږ فرق راځي د هغې سره که نه لکه چې نور یو طول البلد چې توی کوي نو د یو طول البلد چې بل طول البلد ته اوړي نو په 4 منټه کې اوړي په یو ګنټه کې 15 طول البلد توی کوي په یو ګنټه کې 100 طول البلد توی کوي 15 460 گویا کہ یو طول البلد په 100 منټه کې شو اچھا اوسطن ښه کله کله دی کې کم هم راځي سیوا به کې هم راځي او اوسطن موسمونو په اعتبار سره په کې فرق راځي په دې قصه پوه شوې ښه ښه جي دغه شانتې دا خط طول البلد چې ته بیا معلومې دا په ډیجیټل آلاتو سره معلومیږي پوه شوې او دا په دایره هندیه سره معلومیږي او دا د شپې په قطبي ستوري سره معلومیږي دا قطبي ستوری چې تاسو ته یادوم که نه نو دا ستوری زمونږ د دې قطب شمالي د پاسه بلکل دغه شانتې پړقېږي بلکل که د هغې نه د څه شی راتاو کړو نو سیده به د ځمکې په قطب شمالي د پاسه باندې پوه شوې ته په دې ځای کې ولاړې تا ته خو خپل قطب شمالي نه معلومیږي که نه چې په کوم طرف دی خو د دې د پاسه خو دلته ستوری دی که نه نو ته دلته ودرېږه ته دغې ستوري ته مخامخ ودرېږه نو دغې ستوري ته چې ته پیکس دي چې مخامخ ودرېدې یا تا دي چې د هغې سره نیغ یو کرښه راښکله د دې معنی دا ده چې دا د قطب شمالي ته مخامخ ولاړې که نه نه پوهېږي لکه مثال په طور باندې ته دلته ناست او په دې چت باندې دا لاندې ځای دا بند دی ته یینې نه او په دې روشندان کې یینې چې بره په دې چت باندې یو کس ولاړ دی او د هغه په محاذات کې بلکل کته بلکل د هغه د لاندې بل کس ولاړ دی نو دا دروازه بند یا تا هغه لاندې کس نه یینې خو چې تا هغې برني ته مخامخ ودرېدې نو دا بیاینهي ته هغې لاندني ته مخامخ یې نه ځکه هغه خو د لاندې دی که نه نو چې ته په دې ځای باندې ودرېدې سیده دلته قطبي ستوری دی هغې ته مخامخ ودرېدې نو دا قطبي ستوری خو عین د قطب شمالي د پاسه دی که نه دا شو چې تا هغه ته مخامخ قطب شمالي ته مخامخ شو نو که د دغې ستوري سره تا دلته ځان له کرښه راښکړه لکه ته قطب شمالي نه یې
پټ دی ستا نه دلته خو ستوری خو دلته یې نه که نه نو که د دې ستوري باندې تا دلته داسې کرښه راښکله نیغه نو دا داسې شو چې ستا سیده خط شمال و جنوب شو کوم یو شو یا خط طول البلد یا خط نصف النهار چې کوم نوم ورته بیا او دغه خط دی چې همیشه دپاره به په دغې علاقه کې چې سوری دې له راورسېدو که نه دقه به سایه اصلي وي دا به فیوز زوال وي د دې نه به دې خوا کېږي لکه دلته به خط شمال و جنوب معلوم کو دا خط نصف النهار په دې باندې به ځان ته بیا کرښه ولګېدی سي نو ټول کال د قیامت د ورځې پورې چې کله هم دلته تا یو شی غوټه کړه او سوری د دې شي دې له رارسېدو دې کرښه باندې که لڼو که اوږدو کله به اوږدي په ګرمۍ کې به لڼې او په یخنۍ کې به صحیح اوږدي خو چې دې کرښې له راتلو نو دا به سایه اصلي وي دا به فیوز زوال دا به بدلېږي نه بیا پوه شوې نو دقې له چې سوری رارسېدو نو دقه سوری ته ناپ کوه چې دا سوره دی مثال په طور دا یو میټر لخته دی خخه کړې ده او دغه چې دی دا سوری مثال دا نیم میټر دی نو چې ته د مازدیګر وخت معلومې چې یاره سوری به د نور کم ځای له رسي نو مازدیګر کېږي نو د دغې نیم میټر سره یو میټر لخته خو تا ځوړنده کړې وه د دې نیم میټر نه بعد 2 میټره حساب کا 2 نیم میټره به شي که نه 2 نیم میټره باندې داسې یو دایره جوړه کا نو چې کله دغه دایرې نه سوری وتو نو مازدیګر ټایم به شروع شي او چې کله لا په دې کې دننه نو د ماسپښین ټایم دی د صاحبینو په نسبت باندې یو مثل دی که نه نو هغوی به نیم میټر خو دا سایه اصلي شوه او یو میټر به بل دایره جوړه کړي ټوټل دایره به 1 نیم میټر شي چې د 1 نیم میټر نه دا سوری بار وتلو نو دا به مازدیګر کېږي بیا چې په دې کې دننه نو دا به لا کم ټایم وي ماسپښین ټایم جی په هر موسم کې دا به کمیږي سیوا کېږي روزانه به کمیږي یا سیوا کېږي خو لیکن کرښه به یوه وي ځای به یې وي لکه تا خط شمال و جنوب دا پیکس کو که نه دا سوری به روزانه یا کمیږي یا به سیوا کېږي خو وي به په دې کرښه چې دلته تا څه شی ځوړند کړی پوه شوې روزانه چې سوره سړځي راځي لکه مثال هغه وختي هغه تاریخونه موږ څه وي د 21 دسمبر نه را روان شي که نه نو د 21 دسمبر باندې به پول اوږد وي دا سوری بیا ورو ورو کمیږي نو 21 دسمبر جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون کې به دا لږ وي دا سوری ځکه نور به دلته بر راغلی که نه نو د 21 جون نه بعد خو دی بیا واپسې کېږي که نه بیا به پر ورو سیوا کېږي د 21 دسمبر پورې به دی بیا سیوا کېږي شپږ میاشتې دا سایه اصلي سیوا کېږي شپږ میاشتې څه کېږي کمیږي خو وي به په یو ځای چې یو ځای کې تا لخته غوټه کړې ده او په هغې دې کوم خط شمال و جنوب معلوم کړی وي به هم په دغه ځای دغې نه به اورېده د نصف النهار په وخت کې پوهېږي بیا پسې دا مختلف پیدې دي دغه پسې وګورئ ښه بیا د دې طول البلد د دې کرښې د راښکلو طریقه دا مې درته وي په ډیجیټل آلاتو سره کمپاس ورته وایي که نه سبا به د لزر راوړل ما سره شته پوه شوې په هغې څیز باندې هم دغه کېږي معلومېږي خو په هغې کې فرق راځي عام طور خلک دا قبلې هم د جوماتونو پای معلومېږي که نه خو په دې جري معلومه نه کوي ځکه په هغې کې فرق خو مقناطیسي که نه او مقناطیس چې تا داسې په لاس کې نیولی ستا ګړی د اوسپنه د پکې نه یې نه متاثره کېږي خو د اوسپنې نه متاثره کېږي که نه او داسې که په دې ځمکه کې هم الله تعالی پکې د اوسپنې یو رش پیدا کړی دی که نه نو که دغلته د اوسپنې رش ډېر و نو هغې نه هم متاثره کېدلی شي پوه شوې پې نو د هغې هغه نتیجه دومره صحیح نه راوځي د کمپاس هغه دویم په دایره هندیه معلومیږي دا بالکل صحیح پې معلومیږي او دایره هندیه چې ده نو دا زموږ د هندوستان هند فلکیینو ایجاد کړې ده په دې کې ډېر شی پیدې دي دا به جوړه کړو انشاءالله او دریم دغه خط نصف النهار یا خط
طول البلد یا خط شمال و جنوب دی چې ته راکاږي په ځمکه نو د شپې د قطبي ستوري نه معلومولی شي. اول به قطبي ستوری معلوم کی نو قطبي ستوری چې د معلوم کو نو د هغه ته به مخامخ ودرېږي. اوس کېدای شي ته لږ کوږ راکوږ شي که نه د هغې ته د مخامخ کېدلو دپاره طریقه دا ده چې داسې په یو پیپ کې دی ته ګوره په څه کې ورته ګوره پیپ کې نو چې په دې پیپ کې دی تا ته داسې ښکاره شو که نه نو دې معنی دا ده چې دا سیده دې ته مخامخ دی که نه لکه چې په دې دلته سوری دی او دلته سوری دی پای کې تا ته ښکاري خو معنی نه ده چې دا ورته سیده مخامخ دی که نه دقه پیپ کې چې دی تا ولیدو په دقې ځای دا پیپ ودروه او د دې په محاذات کې به ځمکه دلته کرښه راکاږه. دلته د مصرانو هغه سال څه یو سال دلته غوټه کاږو دلته ښکته ځمکې ته راورسي یو دې منځ کې غوټه که دلته ښکته راورسي یو دلته غوټه که چې ښکته راورسي درې به راورسي که نه نو هغه ټچ ځایونه د یو بل سره میلاو که د دې په برابرۍ کې کرښه راغله که نه دقه ستا خط شمال و جنوب شو یا خط نصف النهار شو. پوه شوې اوس د دې خط هغه طرف چې دی دا عین شمال دی دا څه شی دی او دا طرف چې دی دا عین جنوب دی او د دې په منځ د 90 درجې زاویې جوړه کړه نو هغه د عین مشرق شو دا بل د عین مغرب څلور واړه طرفونه هغه حاصل شو. پوهېږي په دې دا په دایره هندیه معلومه ښه مختلف عرض البلد پر دو طول بلد کې مابین فاصله ماره تو وی ګوره عرض البلد چې دي نو د دې په منځ کې فاصله یو شان دي په طول البلد باندې فاصله مختلف کیږي که نه په یو ځای کې لږه په بل ځای کې هغه ډېره. پوه شوې دا قطب شمالي قطب جنوبي د دې ځای نه چې دا راغلی وګوره په دې منځ باندې خو فاصلې سیوا دي که نه چې څومره په بره ځي یا په دې خوا راځي نو هغه فاصلې څه کېږي ان تر دې چې په دې ځای باندې ټول خطونه یو ځای شوي په دې یو ځای شوي نو په منځ کې د دوو خطونو په منځ کې فاصله صفر شي بلکل ختمه شي. پوهېږي پې او دا د عرض البلد کرښې دي. ټیک شوله نو دې تا ته اوس وایي ګوره ورته ښه عرض البلد کې درجات 90 ډیګرۍ باندې 90 دا عرض البلد دی که نه بلکل اخیری که نه دا او دا په دې باندې د دو طول البلدو په منځ کې هغه فاصله چې وي د میلونو په اعتبار سره 0.00 کیلومترو په حساب سره چې ګورې به 54 څپه دي برابر نوم 0.00 ځکه میلاو دي که نه خو چې د 90 نه رالې 80 عرض البلد ته کوم عرض البلد ته 80 ده. اوس خو د طول البلد کرښې د یو بل نه لږې جدا شوې که نه نو اوس به د دوو طول البلدو په منځ کې د میلونو په حساب سره فرق چې دی نو 7.68 میل او د کیلومترو 12.3 چې 70 له رالې نو بیا ګوره 24.74 کیلومتر شو سیوا شو که نه دغه رنګې چې 60 کیلومتر له رالې نو بیا 37.1 شو که نه چې 50 له رالې نو 49.47 شو چې 40 له رالې نو 61.84 چې 30 له رالې نو 74.2 مونږ په 34 یو که نه زمونږ لږ تېنه اخوا دی لیکن 74 نه دی لږ به کمی نه دی لکه 34 ته تلي یو که نه په 40 61 دی په 30 باندې 74 دی د دې په منځ کې پوهېږي پې چې 20 له رالې نو 86.57 چې 10 له رالې دې 10 عرض البلد له رالې اوس به د دوو طول البلدو منځ کې څومره فاصله وي 98.94 کیلومتر یعنې ګویا کې 99 کیلومتر او چې کله 0 عرض البلد دا خط استوا ده که نه چې دې له رالې نو 111.31 کیلومتر فرق د دوو طول البلدو په منځ کې ګوره دلته 0 او دلته 111 کیلومتر د دوو طول البلد
د خټکي پرې دي شي په منځ باندې غټي که نه چې څومره کته راځي چې په اخر کې بیخي لشه ختمه شي په دې باندې پوه شوې بیا به ولې دې نه راوځي اخوا راشه اوس بل ځای ته وګوره محیط په دې اخري ځای شي دی پوه شوې او مجموعي لمبایي محیط په میلونو کې په کیلومیټرو کې دې مطلب دا دی لکه مثال په طور باندې په صفر ارض البلد باندې دا دی په صفر ارض البلد دا دی که نه په دې باندې هغه ده د څه شی نبې باندې داسې په دې 90 ارض البلد باندې په دې ځای باندې قطب شمالي په دې باندې ګیر چاپېره چې دا دایره کومه جوړېده طول د ارض البلد هغه نو هغه وا څه شي نه ودرېږه ها ودرېږه محیط په 90 صفر ده که نه ځکه خو یو نقطه ده که نه هغه نقطه چې دغه چاله راشي 80 له نو بیا دا دایره چې کومه جوړېږي نو دا 4452 کیلومیټر د میلونو په حساب خو 2766 خو د کیلومیټرو په حساب باندې 4452.79 بیا چې کوم لراله 70 له نو بیا هغه دایره سره جوړېده ټوټل محیط د دې دایرې سره جوړېدو 8805 بیا چې رالی 60 له نو بیا 13358.39 کیلومیټر بس هغه خط استوا لراشي دا خط استوا ټوټل دي چې سوره ده نو راته به ووایي 40,075.16 کیلومیټر نه پوهېږي پوه شوې که نه خط استوا خو داسې داسې ده که نه که ته د دې ځای نه روان شي په جاز کې کښېنې نو چې 40,000 کیلومیټر 75 دې روان شي په دې طرف او زی او په جاز کې 40,075 کیلومیټر وې واپس په دې طرف راوځي که په دې طرف دې شي نو چې په خط استوا یې ها که په خط استوا نه په نورو ځایونو بیا به لږ کم که زمونږ دا به لږ کم وي که نه پوهېږي بې که نه بیخي به پوه شوئ راشه بله د خط استوا د خط څه شي دایره هندیه انشاءالله چې دایره هندیه جوړه کو سبا که نه د هغې چې څومره بیا نور فواید دي هغه ټول به یې روباسو بیا معدل النهار مو پېژندلی وختي میل الشمس ٹھیک شوله بل دی تمام میل شمس 90 میں سے یو ګوره مونږ هلته تمام العرض وي که نه تمام میل هم دقه شان دی لکه نن مثال په طور میل الشمس د نور سوره دی نو دا د 90 نه منفي کا نو چې څه جواب راغی دی د تمام میل تمام میل شمس یا ساده میل شمس ساده میل شمس دا چې د انور د خط استوا نه به طرف شمال یا به طرف جنوب په کومه ارض البلد د پاسه دی ٹھیک شو او تمام میل شمس دی ته وی چې په کوم د پاسه دی نو دقه د 90 نه منفي کا نو د دې طرفه بشمار شي که نه جو هغې ته به تمام میل وي